بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمان چې ترقی کوي نو د ترقی رازم هغه په یو خبره کې چوپ دی، په یو خبره کې پټ دی. مسلمان چې په لاندې باندې زی نو دغه خبروم هغه په دغه په خپل د چې دی په ځان کې دغه کار پیدا کی خو دی په بره باندې لاړ شي ترقی به وکي. کله دغه کار هغه په ځان کې پیدا نه کو دغه کار د ځان نه نفي کو اخوا که په دغه صورت کې دی په خکته باندې راځي. د قومونو اوچتواله او د قومونو خکتواله دا پس سره دی. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د عمر رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې الله د قرآن په ذریعه سره قومونه هغه اوچتي او د قرآن په ذریعه سره اقوام هغه خکته کوي. ان یو قوم په دې قرآن باندې عمل وکړي نو د دې د وجه نه به دا قوم هغه په بلندۍ باندې لاړ شي، او قوم هغه په دې قرآن باندې عمل نه کوي د دې عمل نه کولو د وجه نه به دا قوم هغه په خکته باندې راشي. د دې وجه څه ده؟ وجه د دې دا چې قرآن موږ ته د ژوندۍ تیرولو طریقه ښيي چې ژوندۍ به په معاشره کې، په کور کې، په ملک کې هغه په کومې طریقې سره تیري. اوس چې موږ دغه طریقه زده کوو او په دغه طریقې سره ژوندۍ تیرو، معاشره به هم ښيي، د معاشرې به هم اصلاح کیږي، ملک به هم په ترقی رواني. لکه د هغه زمانی مسلمانانو د نبی علی السلام د زمانی غي په قرآن باندې عمل کو، د قرآن مطابق فیصله کولی، هغه په ترقی او هغه په بره باندې تلل. نن سبا مسلمان په خکته باندې روان دي. د هغه وجه دا ده چې مسلمان قرآن پرې خو دي، مسلمان په قرآن باندې عمل پرې خو دي، د هغه د وجه نه دی په خکته باندې زی. د دې د وجه نه د قرآن خاص اهتمام صرف دا نه چې موږ د قرآن تلاوت کوو، دوم د چې قرآن کوم ځای کې لوستل کیږي، قرآن تفسیر یو ځای کې ویل کیږي، موږ آلته کینو قرآن باندې ځان پوي کو چې دا قرآن موږ ته اصل کې خبره ده څه کوي. بل دا چې قرآن خبره موږ ته معلومه شي نو بیا موږ کوشش کوو چې په هغه باندې عمل وکړو. کومه خبره موږ ته کړې ده د هغه مطابق خپل ژوندۍ تیر کو. په دې طریقې سره به موږ ترقی باندې زو او په